الرحمن الرحیم. نن چې دی موږ وایو ترکیب. ترکیب څه دی؟ په نحوه کې ترکیب چې دی هغه ډېر اهمیت دی. ترکیب چې دی زده سو بیا نو جمله چې کوم د هغه په معنا او په دې باندې ته پوهېږې چې دا جمله کم معنا ورکوي. اوس موږ ویلي یوه جمله اسمیه ده، یوه جمله فعلیه ده. جمله اسمیه به هغه ته وایي چې د هغه اول جز چیز وي، جس کا حصہ اول اسم ہو. بچ اول حصہ اسم سو دا جمله اسمیه ده. جمله فعلیه بیا هغه ته وایي چې د هغه اول حصہ چی وي؟ فعل وي. جس کا حصہ اول فعل هو. د اول مثال لکه اوس ګوره موږ څه وایي؟ الطعام حاضر. او د فعلیه مثال لکه ضرب زید. اوس ګوره په دې کې الطعام اسم دی، دا مخته رالی، نو حاضرون چې دی دا بیا خبر، دا مبتدا سو، دا خبر سلو. او دا مسند الی دی، دا مسند سلو. او دا ضرب زیدون، دا ضرب فعل، زیدون فاعل دی. په مسند الی کې ضرب مسند، زیدون مسند الی. اوس دا مسند الی څه ته وایي؟ دا خو موږ ویلو ګوره مسند څه ته وایي او مسند الی څه ته وایي. مسند هغه ته وایي جس کو دوسرے کی طرف نسبت کرے، چې د ده نسبت و بل چاته وکړي، د ده نسبت و بل چاته وکړي. لکه اوس ګوره موږ وایي ضربه زیدون. د ضربه نسبت اوس چا لره؟ زید لره. معنا زید چې دی هغه وهل کړي دي. ټیک سلو؟ د وهل تعلق د چا سره؟ د زید سره لري. نو ضرب چې دی هغه د زید سره تعلق لري. ضرب دغه چې کوم هغه خپل وجود نه لري. ضرب چې کوم هغه تعلق د چا سره دی؟ د ضرب دپاره ضارب څوک راځي؟ زید راځي. معنا وهونکی څوک راځي؟ زید راځي. اوس چې کوم دی بل مسند الی دی. مسند الی بیا هغه ته وایي، هغه بیا څه ته وایي؟ جس کی طرف کسی اسم یا فعل کی نسبت کرے، فعل کی نسبت کی جائے. ټیک دی. مسند الی بیا ودا ته وایي چې د ده طرف ته د اسم نسبت وسي یا د فعل نسبت وي. لکه اوس ګوره دلته په الطعام حاضرون کې دا اسم دی، د اسم نسبت چاته سوی دی؟ هغه و دې بل اسم ته سوی دی. نو د اسم نسبت که وسلو یا د فعل نسبت و چاته وسلو. ټیک سلو؟ نو هغه شي ته چې ویل کېږي هغه ته مسند الی ویل کېږي. دلته ګوره د حاضرون نسبت چاته وسلو؟ و طعام له ورس. معنا ډوډۍ حاضره ده. ګوره د ډوډۍ د خوراک د حاضرېدو مسله موږ له راله چې ډوډۍ حاضره ده. وینې ډوډۍ د حاضرېدو د دې سره دغه رالی. د حاضرېدو نسبت چاته وسو؟ طعام ته وسلو. او دلته بیا د ضرب نسبت زید له وسلو. نو چې د کم چا نسبت کیږي هغه ته چې مسند ویل کېږي، او کم چا ته چې کېږي هغه ته مسند الی ویل کېږي. نو اوس ګوره الطعام حاضرون کې ته په مسند الی کې به څنګه وایي؟ الطعام ګوره د ده طرف ته سوی دی نسبت، دا مسند الی دی. اور په مبتدا او خبر کې دا چیز دی، دا مبتدا موږ دې ته وایي. ولې؟ جمله په ده شروع سوې ده. د دې دوه نومونه سول، یو د دې طعام ده، یو مسند الی دی، یو مبتدا سوله. او حاضرون چې کوم دی؟ حاضرون د ده نسبت سوی دی و چا لره؟ و طعام لره. نو دی مسند سلو، ځکه د ده نسبت وسول. په پوه سولست؟ او په مبتدا او خبر کې به دلته موږ څه وایو؟ خبر وایو. خبر ورته وایو. په پوهېږ؟ په مبتدا او خبر کې نوم چی سلو؟ خبر سلو. او په دې کې د طعام د مبتدا سلو، د حاضرون د خبر سلو. او په مسند الی کې کدی وایي نو طعام مسند الی دی او حاضرون مسند دی. او دا رقم ضربه راواخه. ضربه دا مسند دی، ولې د ده نسبت سوی دی. د ده نسبت سوی دی چا لره؟ زید لره. اور دغه چې کوم دی زید دا مسند الی دی، ځکه د ضرب نسبت و چا له سوی دی؟ و زید له سوی دی. نو زید چې سلو؟ دا مسند الی سلو. دا بیا جمله فعلیه ده. په جمله فعلیه کې مسند الی هم راځي. اور موږ په دغه کې د نحوې په زبان کې څه وایي؟ فعل و فاعل ورته وایي. د مسند ته فعل وایي او د مسند الی څه وایي؟ فاعل وایي. دا دوه چې سره یو ځای کې فعل و فاعل سره دا جمله فعلیه جوړیږي.
اور مبتدا او خبر سره ملاوي کې دا جمله یا مسند الیه سره ملاوي کې دا چیز جوړی سوله چې مسند الیه مختی مسند شاته دا ته جمله اسمیه ویل کیږي. ټیک سول. نو په جمله اسمیه کې اسم مختوي او په جمله فعلیه کې فعل مختوي. نو که فعل او فاعل ولو بیا دغه د فار مسند الیه تور می استعمال وایسو فعل فاعل می استعمال وایسو. او که مبتدا او خبر ولو بیا مسند الیه او مسند مرتوی سو اور دا اول ته مبتدا وای دویم ته موږ شوي خبر وایو. اوس دا ترکیبونه چې کوم دا به اوس بیا زده کوي. الطعام حاضر ترکیب سره کم کې کمال الترکیب کتاب څنګه الطعام مبتدا دا ګور اوس دلته ګوري الطعام مبتدا حاضرونه خبر دواړه اسمونه دي. علامه د اسم موږ ګور په دې کې چې یو علامه یو الف لام دي او حاضرون کې علامه د اسم چې دي تنوین دي. نو ګور د دواړه اسمونه چې دواړه اسمونه سو نو ته به څنګه وای الطعام مسند الیه حاضرونه مسند الطعام مبتدا حاضرونه خبر. مبتدا سره د خپل خبر دا جمله اسمیه خبریه سوله. الماء دا بیا اسم دی ګور باردون بیا اسم دی تنوین پکې دی ګور. نو الماء باردون دا مبتدا باردون چی سلو دا خبر سلو. الماء مسند الیه باردون چی سلو دا مسند سلو. مسند سره د خپل مسند الیه ویني دا خو مسند الیه موږ نه وای موږ څنګه وای مبتدا سره د خپل خبره د جمله اسمیه خبریه سوله. څنګه مې مبتدا سره د خپل خبره جمله اسمیه خبریه سوله. الانسان حاکم الانسان بیا الف چې دی دا اسم دی په دې کلمه د اسم چې دا الف لام دی. الف لام چې د کوم کلمې په سر کې رالی هغه اسم دی. په حاکم دا چې دا بیا اسم دی. علامه د اسم چې دا تنوین پکې دی. الانسان په مسند الیه کې به څنګه الانسان دا مسند الیه حاکمونه چې دا مسند ولی انسان حاکم دی دا حاکم نسبت دل راوصل چې انسان حاکم دی. ګور انسان عالم دی انسان ظالم دی ویني